بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. زما محترم و حاضرینو مسلمانانو رونو، دا کالو خان کلے زمنگا یو پخوانے مرکز دے او پدې کې زمنګا ډېر خواږه درانه او محترم مرګریو چې دا نه سمرګری د دې دنیا نه تللی دي رخصت شوي دي. لکه پای کې عبدالمستان کاکا، ودان شاه کاکا، حافظ صاحب د کالو خان او سنور مرګریو او سمرګری ژوندي دي، بقید حیات دي. سید الله استاد په مشرانو کې او سنور مرګری دي، داغه مرګری دي چې ډېر داسې دي چې موږ هغوی ته د خپلو مشرانو مرګرو په نظر باندې ګورو او دا غي لیدل زمنګ د پاره یو ډېر د تسلی سببي چې موږ وینو نو موږ خوشاله شو، هغه هم خوشاله شي. نن د خواوشانه هم سمرګري راغلي دي، هغه موږ د خپل زاړه مرګري را یاد کړل. لکه ډاګای دلبر جی صاحب الله دې جنتونه ورکي، د یعقوبی او د یار حسین نور مرګری سجواندی دي نو آنن راغلی دي. فیروز شاہ صابر صاحب، حاجی فیروز شاہ صاحب او د دلبر حاجی صاحب مشرور دا غي بچی دادا سے او مقدا چې پدې کې زاړه او نوی مرګری ټول یو ځای دي، جمع دي. الله دې موږ دغه سه په جنت کې اوځای کی. دا الله احسان او دا الله کرم دې چا چې په خلوص باندې کار کړی دی نو دا غي ځای شاړ شوی نه دی، بلکې هغه نور آبادی او رضا ترقی کوي. چا چې په خلوص باندې کار نه کړي نو هذا یو دو ورځو شور شغبي او بیا هغه ختم شي. خاکس چو ناب خورد کدو استخوان من زندست نام فروغی نوشی روا بعدل. شیخ سعدی او ضائی کی وی واپیر لا شرا کے سپردند زیر خاک خاکس چو ناب خورد کدو استخوان من. اگا بودا چه خلق خاورو تا اس پار دی خاورو دا سے اخوڑ چاڑو کی پاتے نشو. زندست نام فرخ نوشی روا بعدل گرچه بسے گزشتہ کے نوشی روا نمان. نوشیروان چاگادلو انصاف کڑے ہو زمانی تیرشی خدا غا عادل او دا غا انصاف اگر رک نشو اگر ختم نشو. اجزان مرگریو غریبانان مرگریو پکلی کی بیا او تن دو تنو خدا غی خلوصو دا غی مینوا نو ایلا اللہ ترکی ورکولا او اکلی اغزایونا اغا اللہ نور آباد کرل. کله چې او زمیدار
خپل پټه برابرۍ نو محنتو کی خپل پټه برابر کی اوچاتا لوړه زمکه پکې کاته کی خاطه ډاکه کی پټه وار کی او بیا پای کی چړو کی داغینه کبل داغینه واخه هغه تنه لری کی نو چا خپل سادین ته وګوري نو ډیر خوشاله شي او بیا هغه شوتل راړي او پای کی اونولي فصل پکې اونولي چې زمارا پټه ما سمګ او اوس به ان شاء الله دا فصل گئی نو ای د خوشحالي هغه شوتل هغه راوخیږي او ټیم په ټیم هغه الله وبو ورګي پولی او پټي په کیستی کله چې هغه شوتل هغه رالوي شي نو دې خوشاله چې لنګه می اغسته دا او دینه به زه اخر اړما پاند بر اړما میخه به هم ساتم کوچو ماسلبم خورما او داغي میخه هغه فائدې هغه سره هغه ډیران هغه هم زه د فصل تاچوما دا به هغه له فائدہ ورکوي هغه به دې له فائدہ ورکوي میخه لا شوتل دې نزي او شوتل سره د میخه ناراضي او دیو ته خوشحاليږي کله کله گاونډي خواو شهر استدار اگر راشي هغه ته فلانیا واخه مخلاص شوی دی دیو ته راشه او پاندوري با یو پاند ولا اوري بي ولا ورکی بل راشي اغلا ورکی پاند ور سره اوچت کی او عزت هم پکې اوسه خدای پزړه کې خوشاله چې کړهو ما کړه زما عزیز دے زما گاونډي دے ضرورت دے ور میکړل والله وکاله کله داسي وشي چې هغه د فصل مالک د پټي مالک هغه کوري او بل سړی راشي او د شپې هغه اړم شي نو یو ګېډای شوتل د نظر لوري بیا په پټه وسی کله هغه په پټه وسی بلاش پدې چویني چې ما خو نه خایخي وا شوتل چارې بلې پخپلې ولا بار او پاند ورګړی او چې هغه یو ګېډای د شپې وړي نو بل ورته دې کینی او جوګنډې لاس کې نیولې او چې څنګه دغه غل راشي او ګېډای ریبي داغه خیال نه او د سر د امیانځو الله وای بیا وته جوګنډې ونیوي ځان به ما وجل او پندونه وته نه توړي اسی ورګي او چې د غلا په نیت راغلی دروانی په نیت راغلی د فساد په نیت راغلی نو بیا د جوګنډي عمل ور سره کوي او بیا دغه څه نه پریدي دغه څه او سړی یو ځای جوړي یو جماعت جوړي یو مرکز جوړي باغی کې مهنت کوي ځان کړي او هغه برابر کې او جوړي کی پخپلا خوغه یو سړی راشي و ته عزتوم د دینه فائدہ والا نو هغه ګرځي سکاری نه کړي س خدمت نه خوغه مرګرو پسې ګرځي چاندرا کا امداد را سره وکا ضرورت مې اداره لوکا مرګري کوي وکاله چې هغه غلانیت کی نو بیاري او مرګري د پیټای شاته جوړندې کوي او ای کدی پیری چاندې لراغه د دې جوړندې عمل به ور سره کوما بیا د جوړندې عمل ور سره وشي زګه خلوص چا کړو مهنت چا کړو تکلیف چا تیر کړو او چې کله د ګټي وټي وخراغه کله د فائدې وخراغه د عزت وخراغه نن دې را مخ کې شو او دې دا کوي او غلا کوي ګډای ریبي نو بیا ور سراغه عملو کی پدې کې بیا خپل نه ګوري پدې کې بیا پردې نه ګوري کله خپل وای لحاظ وې
د رشتہ دارای لحاظ وې د مرګرتیا لحاظ وې نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ابو لهب کړو په دې آیاتونو کې الله هم د دې ذکر کوي یو قوم دی یو نسب دی یو خاندان دی او ابو لهب د نبی علیہ السلام تر دی او نبی علیہ السلام ورواره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبوت ورک اغله عزت ورک اغله مقام ورک او هغه یتیم بچو کشرو خو هغه الله مشر کو اغله یو حیثیت ورک یو مقام ورک سره دی چې کله هغه پیدا شو دغه ابو لهب دی چې هغه خوشحالي کړی دا او چې کله په هغه زیره وشو چې ستار وارث شوی دی نو هغه وینځه آزاده کړه او په هغه وخت کې وینځه آزادول دا ډېر لوی خیرات و یو ډېره لویه خوشحالي وه هغه وینځه آزاده کړه خوشحالي وکړه خو یو شاعر وایي آل النبی اتباع ملته آل النبی اتباع ملته من العاجم والسودان والعربی آل پیغمبر آغا داری دن دین نبی السلام آل النبی اتباع ملته من العاجم والسودان والعربی آل پیغمبر آغا سوگری چاگا داغا دا دین تابداری کاغا دا عرب نئی او کاغا دا عجم نئی لو کان آلو اہل قربتی فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لہبی کال پیغمبر آغا سوگو چاگا دا آغا خپلی بیا خو ابو لهب هم دردونه واغې خپل دی بعضې وایي که نه یاره جینو دا زوړ دی او دا نوی دی او دا دی بیا پکې دا نشته ابو لهب د نبی علیہ السلام ترو پکار دا دی چې صحابه کرامو د هغه احترام کولی عزت یې کولی یاره هر څه چې دی نو د نبی علیہ السلام تره خو دی که نه یو صحابي دې څوک وښیي چاگه دا ابو لهب احترام و عزت کړی د دې وجه نه چې هر څه کېدی نو د نبي علیہ السلام تره خو دی که نه دا هم تره و حضرت حمزه هم تره و خو دا تره بنیت و دا تره د رسول الله صلی الله وسلم مخالف و حضرت حمزه هم تره و خو هغه داسې تره و چې په جنګ کې هغه په دواړو لاسو کې تورې راغستې دي او په دواړه لاسه به یې توره چلوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې روان دی هغه وایي انا اسد الله انا اسد الله زه د الله زمری ما زه د الله زمری ما او د نبي علیه السلام نه مخکې روان و هغه دا نه وي چې زه یې ترې یم دا مې ورواره دی دی به زما خدمت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې روان دی او د هغه په سر جنگ کوي د هغه په سر مقابله کوي هغه عزت ومونده او دا تره دی بې عزته شه ځکه هغه میشن د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا یې ونه کړه د هغه سره یو ځایوالی ونه کو او قرآن موږ ته نږدې رشتې ښیي یو ځای کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و مؤمنانو پوروالی وکئ په احکامو د الله باندې و مؤمنانو د الله احکام پورا کوي چې کله دا ذکر کوي دغسې سوره نساء کې نو الله بیا حقوق خی چې حقوق څه دي دغسې الله وایي
رشتہ دارای خپل ولای پوره کوي لیکن بل طرف ته وګوره نږدې رشتہ د ښځې او د خاوند ده نږدې رشتہ د پلار او د زوی ده نږدې رشتہ د تره او د ورواره ده دا ټولې رشتې قرآن ذکر کوي د دې نه یو ډېره نږدې رشتہ هغه د الله او د بنده ده د خالق او د مخلوق ده کله چې د هغې رشتې مقابله کې دا رشته راله نو دا ختمه شوه یو طرف ته وګوره ابراهیم علیه السلام دی او آزر دی د هغه پلار دی خو قرآن کریم چې د هغې ذکر کوي نو الله وایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یاد کا چې کله ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر ته وویل انی اراک وقومک فی ضلال مبین زه وینم تاسو ستا قوم په ګمراه ښکاره کې داسې پلار چې بادشاه به فیصله تر هغې نه شوه کولی تر څو چې به ابراهیم علیه السلام وله په سر پټکې نه ویښې آزر د ابراهیم علیه السلام پلار دا سړی چې تر هغې به بادشاه فیصله نه شوه کولی تر څو چې د ابراهیم علیه السلام پلار به ورله په سر پټکې نه ویښې او د بادشاه څومره خیرات چې به راته نو په هغې کې لسمه حصه د ابراهیم علیه السلام د پلار وه دومره لوی حیثیت والا پلار و خو بل طرف ته ابراهیم علیه السلام وګوره چې هغه دومره نر دومره کلک او دومره مضبوط چې د الله د رشتې میانس کې د پلار رشته راله هغې له علت ورکړه هغې پرېښوده دې ته نران وایي دې ته بهادر وایي چې هغه رشتې پرېښوده او پلار ته وایي قال سلام علیک ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا پلارا زما دادا دولشتی سلام زما د الله نه سبب د معافی غواړم زما د الله نه سوال کوم چې الله دې توحید نصیب کا زما د الله دعاګانې کوم ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا الله په ما ډېر مهربان دی دعا ولله د الله نه غواړم خدای نه وي چې پلار ستا خبره منم زه ستا تابعدار یم او ستا ملګری یم بل طرف ته وګوره حضرت نوح علیه السلام پلار دی او زیه کافر دی نو قرآن هغه رشته ذکر کوي چې نوح علیه السلام خیرې وکړې او دریاب اوبه د بره نه او کته نه شروع شوې او د نوح علیه السلام زیه لامبو وایي او روان دی او قرآن وایي نوح علیه السلام وله آواز ورکړه یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین وا بچیا رازا سور شا منگ سره کشتای کی رازا زما کشتای تر او خیجا کافر سره میوزای کیگا بچیا رازا زما کشتای تر او خیجا او د کافر مرګرتیا مکو دای سره میوزای کیگا زوی تا مینت کئی زوی تا دعوت ور کئی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین بچیا رازا سور شا منگ سره کشتای کی کافر سره میوزای کیگا خوزیه چه بد عمل شی اموار بیواله شی بیا پلار سپی جنی داغد لاسا بیا پلار سپکی زیه بد عمل ده نو آگا ورطا سوئی
قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء اغوی پلارا زبا غردو خی جما معبد اوبونا بچ کی قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم پلار وردوی بچیان دا اللہ دا عذاب نے بچ کے ان کے نشتا بچ کی دن کے نشتا مگر آغسو کا چا اللہ پہ رحمو کی فحال بينهما الموج فكان من المغرقين د پلار او د زوی په میانس کې چپرالا زید غرق شو نشا یو غازی او بل خوا پلار خو هغه پلار او د زوی هغه رشتہ چې مقابله کې رشتہ د الله سره رااله هغه رشتې له الله ته ورکړه د هغې پروا یې ونه کړه ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ ډوډۍ ته ناست و زوی ورسره ناست دی او په دې کې ابن عمر رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام څه خبره وکړه زوی صرف دوره وی چې زما خیال دا دی زه دا وم ابن عمر ورته وی خان زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوم او تراته خپل خبره د هغې په مقابله کې وکړه فما کلمه حتی ماتا ابن عمر وفات شو خو تر مرګ یې د هغه زوی سره خبرې نه وې کړې وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې ته ماله راځي او ته ماته دا خبره کې چې زما دا خیال دی زما دا رای ده بل طرف ته د ښځې او د خاوند رشته ده د ښځې او خاوند نه زیاته نږدې رشته به د چای په ښځه چې څه خواږه لګي نو خاوند له کېږي په خاوند چې خواږه لګي نو هغې ښځې له راړي د ترخ په جیب کې وله ایښي پټي ورله راړي چې واده یې کړی نو چې نور واسې نه راسي نو چې په بړه باندې سوالي زمونږ کلي کې یو هلک و ټول داسې ګپ شپیان ونې دي نو هغه واده وکړه چې واده یې وکړه د شپې چې راته کور ته نو ځان سره سیوان راغستی و مڼې پوه یو چې که په کوڅې وړمه ګرمي ده مور پلار مې بهر ناست دي ما ته به وایي چې دا څه کې نو دی کور د شا نه چنې نه اړم شو یو سیوې بره چت ته ویشته نو چې ده به ویشو مخامخ پوړای وي نو هغه سیو به نیغ لاړ نو په پوړو کې به په کته لاړ نو کته پلار به یې ولیده ټول ګپ شپیان دي نو هغه به صحیح که نو هغه پوه شو چې دا هلک راتاو شو په کوڅه چې په کوڅه راغې نه پلار ورته وایي دا لا ښځې له دې سیوان راوړي وه موږ نه دې پټوله نو چې د ده وار خطا شه نور یې څه نه شو ویلی نو پلار ته وایي ته قسم وخوره تا به زما دې مور له راړل که نه که نه بیا داسې وشي نو د ښځې او خاوند ډېره نږدې رشته وي او ښځه په خاوند خفه کېږي او خاوند په ښځه د ښځې خاوند سره مینه وي د خاوند ښځې سره مینه وي خو کله چې دغه مینه د عقیدې شلون پکې راغی نو قرآن وګوره حضرت لوط علیه السلام دی او قرآن وایي فرشته ورته وایي ته ځه او ځان سره خپل تابعدار بوځه الا امراتک ښځه به نه بیا کانت من الغابرین دا پاتې شو کې د عذاب نه دا به نه بیایي نو هغه دا نه وي چې نه زه نه ځمه زه به ښځه څنګه یوازې پرېږدمه دا نه وي چې نه زما ښځه ما سره خلاصه کوي زما ښځه د عذاب نه بچ کوي بلکې هغه د ښځې تپوس هم نه دی کړی پرېږده چې غر کېږي نو غر کدی شي چې د الله په مقابله کې مخې لراله زی به خپل کار به کوي یو ځل جنگ شروع د صحابه کرامو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ توره چلی
دی کې یو سړی مخې له راغی د دې نه مخ واړو هغه سړی راتاو شو د بل طرف نه راغی جنگ شروع دی بیا د ته مخې ته شو چې بیا مخې ته شو د ته مخ واړو بل طرف ته تاو شو ها سړی بل طرف ته راتاو شو او چې بل طرف ته راغی نو دا ورته وی خطه پویا نشوي ما دې درې ځله لحاظ وکړو او چې تورې تاو کړه ویو نو تنه د هغه په خپو کې پریوت او سر یې لرې پریوت دا د حضرت سعد پلارو چې د هغه لحاظ یې نه وکړی ځکه چې د الله په مقابله کې راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې خوش اخلاقه د هغه غوندې مهنداره د هغه غوندې د رشتې پالونکې خو چې کله د هغه تره چې سره دی چې د هغه په پیدایش خوشحالي هم کړې وه چې الله په دین کې مقابله کې راغی نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته ووایه ستا په خولې ورته وامه ته د دغه خولې نه ورته ووایه تبت یدا ابي لهب وتب تبا دی شي لاسونه د ابو لهب او تبا دی وي ما اغنا عنه ماله وما کسب فائدہ ورنکړه دراد د مال هغه چې ګټلیو ساسلا نارن ذات لهب زرد چې دنه بشي ورته د لمبو والا وامراته او خزد ده حمالت الحطب پورته کوونکې وخشاک لرا فی جیدها حبل من مسد سر د دې کې پټای وای د کجورنا وګوره د نبی علیہ السلام تر او تندار کله چې الله مقابله کړاله دین مقابله کړاله نو بیا وته خیری کوي او داسې خیری چې تر قیامت به ورته کیږي زما مهربان نو چې تا ته مقابله کې راشي نو ته ولا چاندا ورکا تا ته مقابله کې راغی نو ته په چای اسکو تا له مقابله کې راغی نو ته قدر کو وخت راته او مرګري ټلیفون وکړه ویجی فلانه مولوی صاحب راغله او چاندیلا پروسه کال ولا منګه چاندا کړو او 70,000 روپۍ سکال بیا باغه خوان راغی وی چراغ ما اصلا راغله وی چاندیل راغله ما پاس اوزا چې په دې طرف بیا رانشي زمونږ او تاسو لاري جدا دي رانشي چاندیلا یو مې زغلو یو خدا سي مرګري چې هغه کلکی او هغه غیرتی چې هغه وای زما مينوم د الله په دین ولر سره زما دشمنی هم در سره د الله په دین ده ایو هغه اخور بی بی غونی چې هغه شی نه یو سړی خیرات کړو نو دوه دروازې جوړې کړې وي په یو دروازې لیکلو باب الرجال چې په دې و سړی راځي او ډوډۍ وخوري په بلې لیکلو باب النساء چې په دې باندې وخزي راځي یو سړی راغله کله دې دروازې لراځي کله هغې لځي کله دې لا د چا ورته خیال شو ورته وی هلکه سهار نه راغلی کله دې دروازې لراځي کله هغې لا دننه لا نړې وی چې دې له راشم په دې لیکلي باب الرجال د سړو دروازه او چې هغې له لاړ شم په هغې لیکلي باب النساء د ښځو دروازه او زه خو په یوه کې نه یم زه بل شی یم و زما دروازه یو نیم خو داسې یم چا په یوه کې نه یم هغه هر یو ته کوي او نرم نرم به کېږي او هر یو له به قدر کوم هر یاره ټول مې د سر ګلونه دي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی به ایمانه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه وایي چې یاره دا مې تره دی او د ده لحاظ پکار دی دا ولې رشتہ په یو ټکی باندې وا رشتہ په یو نقطه باندې وا رشتہ په یو خبره باندې وا خبره دا وا قل هو الله احد الله الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن احد رشتہ په توحید باندې وا توحید یو ځای نه ښودلی شوی یو سړی وایي زه موحد یم زه د توحید والم نو هغه معتزله هم موږ د توحید والی یو خوارج وي موږ د توحید والی یو خو څېره په دې نه کېږي زما مهربان ځکه د شونډو فرق دي یو شی نه یو یو نیمه خبره یې کولی نشم بړله مې راشي خو دې کوټ علاقې څه کسانو نو هغه زموږ یو ملګری هغه سره و په بهر ملک کې نو یې پلار ځي و دواړه هسې قمقل غوندې و وی ډېر قمقل و بېوقوفه و نو چې پلار به یې څه خبره وکړه زوی به پې لږه سیوا کړه زوی به یې وکړه پلار به یې پسې لږه سیوا کړه نو زوی یو خبره وکړه نو پلار یې ورته چې خبره وکړه د هغې نه جومات دی زه بیا به د لیاقت مولوي صاحب ته پټه غوندې ووام نو یو هغه یو چې څه یو شان دی نه یو خدا دی په توحید باندې منګه یو یو خو اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم یو یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نه د نبی علیہ السلام د حکم تابعداري نه د نبی علیہ السلام ډېر حکمونه دي اسمع واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا هم دی د نبی علیہ السلام نور احکام هم دي چې یو سړی هغه نه مني زموږ هغې سره هېڅ تعلق بیا نه یو مسله دا ده قل هو الله احد وایه پیغمبره شان دا دی الله دی یکی یو اللہ صمد اللہ دے بی نیازا لم یلد ولم یولد نا اللہ دے چا نائب دے نا دا اللہ نائب شتا نا دا اللہ پلار سے نا دا اللہ زیے ولم یکن لہو کفوان احد نشتا دے اللہ لا پشان دا اللہ باندی یوتن او چکل پا دی مسئلہ یو والی راگے او دا مسئلہ زړه ته کوزه شوه اوس به شیطان روانې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه ته وایي تاسو باندې قد ایسا یعبده المصلون ولكن فی التحریش بینهم شیطان اوس را امیده شوی دی په دې پوهه چې موحدین د هغې عبادت نه کوي اوس بس گئی ولیکن فی التحریش بینهم لیکن شروع بھئی پا لمسون کے پا میاند دائی کے اوس با شیطان یو بل تا لمسی یو با یو تا لمسی بل با بل تا لمسی نو تا دانا چی تو آیا رزد ار یو مرگره ما تو با حق و باطل تا گوری او دا شیطان نبا پناہ گواری بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق ویا پیغمبر اپنا غوارما برب شل ان کی باندی من شر ما خلق د شر دا غسنا چی پیدا کری دی ومن شر غاسق اذا وقب د شر دا تیارینا کل چی پریوزی زکا غل خو پا تیاری کی غلا کئی لڑا کے نشی کولے هغه په دې انتظاري چې کله به تیاری کېږي چې زه غلا وکړم او د تیاري بیا مختلف شکلونه دي کله کله تیاره د دې وجې نه راځي چې سړی د جماعت نه طرف ته شي ځان له شي نو په هغه باندې بیا تیاره راشي نو بیا په هغه نور اثرات مرتب کېږي کله د مرکز نه لرې شي تعلق یې کم شي صحابی راغلے و نبی علیہ السلام دوئی نافق حنزلہ ما کے اثر راگے ستا خواہ کے او شانیو چلار شنو بیا بل شانیو اگد حدیث مطلب دا دے
نبی علیہ السلام ورتوی چې ما څنګه څنګه یې داسې په هر حال کې نشي پاتې کېدی ولې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو حالت یو چې جدا کېدی بیا بل حالت و مطلب دا دی چې مرکز سره سوره نږدې دوره به تا کې ترقي راځي سوره چې د مرکز نه لرې کېږي دوره به زوال راځي دوره به ختمېږي ومن شر النفاسات فی العقد د شر د بګو اونکو نه په غټو کې په مجالسو کې چې زمون خلاف پراپګانډي کوي الله موږ د هغې د شر نه وساته ځکه پراپګانډه خو هر څوک کوي که نه د حضرت عایشې خلاف یې پراپګانډي کړې وي ځان دی وي مؤمنان او حضرت عایشه یې بدناموله د نبی علیہ السلام خلاف پراپګانډي کړې وي وی دې ویش د صدقاتو کې انصاف نه کوي حدیث کې راځي بخاری کتاب التوحید کې ذکر کړی او غنو ځایونو کې ذکر کوي نبی علیہ السلام څخه سره زر راړل هغه خاورو کې ککړو حضرت علی راولېږل هغه یمن کې هغه وخت کې قاضي نو هغه سره زر راولېږل نبی علیہ السلام څخه یو څلور کس راغلیو مېلمانو په هغې تقسیم کړل فغضبت قریش الانصار حدیث کې راځي قریش او انصار غصه شو چې موږ دلته ناست یو موږ یې نږدې یو او دا د بل ځای نه راغلي دی له ورکړه او موږ یې پرېښودو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شه په هغې باندې په دې کې صحابي وایي یو سړی راغی چې هغه ته یې وکتل نو صحابي د هغه نقشه پیش کوي ځکه د دې شکل اثر وي وی اننګي راوتي و سترګې چخونې وي سر یې کټاو ببره ګیرې وه نو دا چې هسې سړی په خیال کې راولي نو یو شی یي نو هغه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اتق الله د خدای نه ویریږه مالدار الله ورکې او موږ دې پرېښودو موږ دا خیال نه ساتي نبی علیہ السلام ځا الله امانتدار ګرځولی خدا او نبی علیہ السلام د په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې هغوی به د دین نه داسې وځي لکه غشی چې د لیندې نه وځي او قرآن به وایي خو د مرکن نه کته به نه کوزېږي او د مسلمانانو مرګ به روا ګڼي او د هغه په اولاد کې بیا خوارج پیدا شو چې هغوی د مسلمانانو مرګ د حضرت علی او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ مرګ هم روا ګڼو داسې خلک پکې پیدا شو چې هغوی اعتراضونه په صحابه باندې اعتراضونه په نبی علیہ السلام باندې یو ځل نبی علیہ السلام سے سیزونه تقسیم کړل نور کسان ناستو نو هغوی ته وی زه کله کله هغه چاله څه ورکم چې نور مې د هغوی نه ډېر خوښي خو هغه د مجبورۍ د وجې نه نو نبی علیہ السلام بعضې خلک الله داسې پیدا کړي هغوی له الله ډېر پاک ساک زړونه ورکړي اوږد حدیث دی زی حاصل وام وی د دې نه عمرو بن تغلب دی یو صحابي دی چې د هغه نوم یې واخیسته نو هغه صحابي وایي د نبي علیہ السلام دا یو خبره نه بهتره وه چې زما باره کې دا وایي په ما یې دوره اعتماد و زما باره کې دا وایي اعتراض خو هر څوک کوي پراپګانډه به هر څوک کوي خو ته به حق ته ګورې ومن شر النفاسات فی العقد د شر د بوګو اونکو نه په غوټو کې په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي ځکه حسد او بغض چې پکې راشي بیا سمه خبره روانه وي هغه بیا اعتراض لځای ګوري بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس
وا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واجدار د خلکو الہ الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې جون کی پټنا الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې چي په سینو د خلکو کې من الجنه والناس کاغذ پیریانو نه یو کاغذ بندګانو نه الله موږ د دواړه قسمه شیطانانو نه وساتي دا ځای دا کالو خان دا مرکز دا زمنګ د ټولو مرکز دی دا زمنګ د ټولو ځای دی او دې ته منګه حافظ صاحب الله دې وبخي لا غزور جمعات کې زبا هغه څخه راتلم کله کله ما به چې زه دی وینم نو زما شوق زیات شي هغه وخت کې الکوم نو زبا روزه کې به مې درس وکړ نو حافظ صاحب د ماسپخین نه بعد درس کو زبر عالم لګوګ به مې کې خود نو ما ته به یو تعزیز ملاو شو تیزواله چې وګوره دا په سر ګړون دی معذور دی او د قرآن خدمت کوي زه ستړی شوم زه به نور چارج شوم نور به تیز شوم دا زمونږ مرکز دی زمونږ ځای دی او د مولانا لیاقت او د هغه د ملګرو د تنظیم په موږ ډېر لوی احسان دی چې زمونږ دا مرکز دا آباد ساتلی او الحمدلله دا هغې نه نورم په ترقۍ باندې تللی باغ کرل ګراني خو ګوره د باغ کرلو نه د باغ ساتل ډېر ګراني بعض سړی وایي تیار ورته هر څه پاتې دي دا تیار ډېرو ته پاتې شي خو روان شي تېنه نو باغ کرل هم ګراني خو د باغ ساتل بیا ډېر ګراني الحمدلله هغه باغ زمونږ د ملګرو د تنظیم مشرانو او کشرانو ښه په مینه او په محبت باندې وساته بلکې د هغه باغ له ترقي ورکړه او د هغې نه نور باغونه جوړ کړل چې ځای په ځای باندې نور باغونه دي درسونه دي الحمدلله ثم الحمدلله زما دعا ده چې الله دې دا باغونه همیشه آباد لري او دې ملګرو کې دې الله هغه مینه او محبت پیدا کی کوم چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په میانس کې وو چې ایثاری په یو بل قربانی د مرکز سره تعلقي مرکز سره تلل راتللی پنځپیر نه یې رولي د پنځپیر سره تعلق ساتلی الحمدلله غار صاحبات دي الله دې نور آباد کی او الله دې ځای له ډېره ترقي ورکي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دعا وکړي